चलती है। कल कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त ने एक क्लिप भेज दिया जिसमें मौलाना इनायतुल्लाह इस्लाही जो दीर से ताल्लुक रखने वाला है, मैं उनको पश्तो में ये बात करूंगा। मौलाना इनायतुल्लाह इस्लाही पर नामा सरा द दीर पर इलाका की चिकम मौलाना दे इस्लाही दे जान सर आखिर की लिखी सौरा जिमख की दे क्लिप मात चारा वली को नो am आगे की दे वही چې د مولیان پر قواریت طرف ته زور ورکي، الان کې ملحدین زمون په دین اعتراضات شروع کړل او بیا یو اعتراض غالبا نقل کو چې ما ته چا ټلیفون کړل چې منګه الله ولی نه شولې ده، کمنګه الله وینو نو منګه الله ومنو. نمبر 1 د دې کلیپ جواب غالبا ما ور کړو او د نن 2 میاشتې مخکې یو. دویم نمبر د دې کلیپ جواب ما ور کړو په مدافع امام اعظم ابو حنیفه ایډی باندې د نن 1.5 کال مخکې ابتدا کې چې کله ما د الحاد خلاف جنگ شروع کو، ما ته چې کم کس دا کلیپ را لېږل نو دا کس د جماعت اسلامی والا او زه د ملحد نوم زیات عالم د ملحد رد کومه دی وجه نه هغه دا کلیپ را لېږل ما ته وایي چې آیا ته ملحد یې؟ ګویا چې ما ته وایي ته ملحد یې. ناول خصوص کول پکاري. دویم نمبر بیا عنایت الله اصلاحي صاحب وایي چې تاسو مولیانو دا خلک په فرقواریت کې مبتلا کړل. نن د مولا د مشهوریت غټ ډال دی، نوجوان ټول د علماء خلاف دی. که زه خلکو په ځله کې ځای کول غواړم زه به کله د یو مولا تصویر ولګوم چې دا فرقواریت خوري، کله به بل مولا تصویر ولګوم چې دا فرقواریت خوري. الان کې اصل راست په دې کې دنه بل پروت دی کم چې د عنایت الله اصلاحي صاحب دی چې هر سړی دی په خپل باندې مسله را وباسي، هر سړی محقق دی، هر سړی ته اختیار دی چې په کومه لار ځي. د الحاد اولنی قسم دا دی، مثال یې داسې دی لکه یو سړي ته زه وایم چې ته ما ته د 1 نه د 10 پورې انسي واوروه، نو هغه به د اړیکې دا وایي چې 1 10 نه، अब अवल वे 1 بیا به 2 بیا به 3 بیا به 4 بیا به 5 بیا به 6 بیا به 7 بیا 8 بیا 9 بیا 10. نو عنایت الله صاحب کله چې ملحده ستا په دین کې بګاړ اچي، اول نمبر به د علماو نه خلک بدګمانه کی، نمبر چې د مولا خبره نه اوري، بیا به دویم نمبر د دین د محدثینو نه، دریم نمبر د ائمه کرامو نه، څلورم نمبر د صحابه کرامو نه، پنځم نمبر د رسول الله نه، او شپږم نمبر به بیا په الله جل جلاله باندې اعتراض کوي او د دې اصل راز نه تر اوسه پورې خبر نه. ته چې هر سړی په کومه لار باندې ځي تاسو ورته دا مه وایئ چې په دې یوه لار لاړ شي، بلکې ځي دي. الان کې ته خبر نه چې د الحاد 2 قسمونه دي. زه لګیا یم 2م کال دی 3م چې زه به دې موضوع جنګېږم د ملحد څخه. نو د الحاد 2 قسمونه دي. اول په مابین کې الحاد راوځي، یو ورور یو شان طریقه کوي، بل شان کوي، بل شان کوي، بل شان کوي. دلته چې کله الحاد راوته نو ملحد ته لار اسانه شوه. وای آیا که ستاسو الله یو وی نو د هغه قانون به هم یو وی. اوس دا ټیم نه راځي دې جوابونه، لیکن په دې کې ته غور وکړه. دویم نمبر دا فرقواریت د ختمولو طریقه دا نه ده کومه چې تا شروع کړله. ستا د فرقواریت د ختمولو طریقه څنګه ده؟ څه ورځې مخکې دې د حکیم مظهري صاحب د افغانستان تصویر لګولی و، وایي دې مفتي ظالمانه فتوا ورکړله. د مظهري صاحب بیا دې د هغې نه بعد د شیرګل د مفتي صاحب تصویر لګولی و، د هغې نه بعد دې بیا د استاد محترم عبدالواحد قراشي د هغه دې لګولی و، وایي دې ظالمانې فتوې ورکړلې. ستا په حال افسوس. دا امام بخاري دی. ولې امام بخاري په یو زګین کې د یو نه روایت عالي، په بل زګین کې نه عالي، په غزا کې د محمد ابن اسحاق نه روایت عالي اور د محمد ابن اسحاق نه په احکامو کې روایت نه عالي. ولې؟ مولانا صاحب دغه
مثال دی چې په محمد ابن اسحاق باندې جرح موجود ده. امام بخاری ته ذکر روایت نه دی. دا بلها محدثینو نه امام بخاری روایت نه دی. ولی دا رد په امام بخاری اول وکا، ولی د محدثینو نه روایت نه دی. کنه تکینه دیر کی هم پته به ولګي تال ترد نه کې. لیکن که په دې زمانہ کې په باطل پرست باندې علما فتوا ورکوي چې د بسې مونځ نه کیږي، ته نه جی دا پیر قواریات خورئ. ها د دنن یو کلیپ چلیدو د مفتی ندیم صاحب په خلاف باندې. نو اولنۍ خبره خو ده دا وکړه چې مفتی ندیم صاحب تر اوسه پورې موږ لیفت نه ورکاو. و خدای پاکه، خدای دې ستا لیفت کاډوا محتاجی نه ته چا پیژاندیم نه. اور مناظر اسلام مفتی محمد ندیم محمودی صاحب زنانه هم پیژني، سپی او سړی زناور او انسان یې پیژني. الحمدلله. دویم نمبر دی وایي چې هغه له جواب ورکوي ده د مولانا مودودي صاحب خلاف کړي. نو تا چې کله په امام ابو حنیفه باندې یو سړی رد کوي، عنایت الله صاحب اصلاحي صاحب، زه جواب ورکومه نو ما ته پیر قواریت والاوي. په مولانا مودودي باندې یو چا رد وکړه او ته جواب ورکې ځان ته اصلاحي وې، دا انصاف دی. جماعت اسلامي والا ټول سوچ وکړي چې کله یو سړی په ابو حنیفه رد کوي، زه جواب ورکوم د هغه د مذهب نه، د هغه د مسلک د طرف نه، نو دی وایي دا پیر قواریات خورئ. لیکن مولانا مودودي باندې یو سړی اعتراض کوي، دی ولې جواب ورکوي نه زه اصلاحي یم. مولانا بجلیگر صاحب یو خبره کوله، ویل میرا عورت بکری کا اور تمہارا عورت گدی کا. ته چې څه کې ستا لپاره جایز دي، او که زه کوم زه بیا پیر قواریات خورم. افسوس دی په ستا په حال باندې عنایت الله صاحب. دا یو. دویم نمبر دا د الحاد په مقابله کې چې کم دغه شیر کړی و، نو مولانا زه د ملحد د سوال جواب هم ورکوم، خو زه اول د مسلمانانو د مابین نه د دې ملحدین علامه عبدالحی لکنوي وابیانو ته واړه ملحدین ویل. عبدالحی لکنوي چې دا واړه ملحدین دي، او که ستا په یقین نه راځي کښېنه غټه موضوع ده، زه به یې ته ثابتوم چې د دوی په عقایدو کې الحاد دی. نو ته اول د خپل مابین نه الحاد ختم که. تبلیغ تاسو وایئ، د تبلیغ په مقابله کې وایئ اول تبلیغ د کور نه شروع کول پکار دي. نو اول د الحاد د رد چې شروع کړې هغه د خپل مابین نه شروع کړې. لیکن د دې خبرو تاسو ته څه فایده نشته، چونکې خپله باندې ګوره مولانا الحاد چې کله انسان ختمی، د اختلاف د اختلاف د ختمېدو طریقه دا نه ده کومه چې د بعضې شروع کړله. زما استاد مفتی عبدالواحد قریشي فتوا لګی چې د پلانکي وروسته مونځ مه کوئ. دی وایي دا ظالمانه فتوا ورکړله او دا فتوا چې دا پیر قواریات خورئ. مولانا عنایت الله اصلاحي وایي. لیکن د وابیانو مشر عبدالسلام رستمي هغه چې په احنافو فتوا ورکړه چې په دې کې بدعت دی او د بدعتي وروسته مونځ نه کیږي، دا هغه ته چېرته ظالمانه فتوا وویله؟ نه. هغې ته د چېرته ظالمانه فتوا ونه ویله. دا د کم ځینه ته اختلاف رد کړي، د کم ځینه ته پیر قواریات ختمي. اور دویمه خبره، احناف فرقه نه ده. چا ویل چې احناف فرقه ده؟ امام ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل رحمهم الله. دا څلور وانه د 72 فرقو په مقابله کې 73مه فرقه ده. بیا جماعت دی چې مان علیه و اصحابي، جنتی جماعت د څلورو ائمه او مقلدین دي. او د دې په دې کې در مختار راواړوه، په هغې کې وګوره. ده مولانا د اختلاف رد چې ته په کومه طریقه کې داړو، د اختلاف د رد طریقه ده نه. هسې ځان مه خفه کوه، که نه ستا په یو بیان به زه تبصره وکړم، بیا به ستا د خپل بیان حقیقت معلوم شي
چې الحاد رد څنګه کول دي، اختلاف څوک جوړي او څوک نه جوړي، او څوک په اختلاف باندې روان دي. یعنې زه تاته یو دعوت در کوم، زه په جماعت اسلامي کې د شمولیت اعلان کوم په شرط د دې چې زه به د باطلو جواب کوم. ته نه منې ځکه مولانا مودودي صاحب دا نه منو ده، ته نه منې ځکه دا مولانا مودودي صاحب نه منو ده، نو ستا رازان له یوه فرقه ده، او ته چې وایې چې صحابي معیار حق نه دی، نو بیا امام د سره معیار حق نه دی، نو ته په کومه یو جماعت کې شریک شوي؟ مان علیه و اصحابې کې شریک نه شوي، لہذا ستا را چورترمه فرقه ده.